बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासु गुरे पीटीवी नेशनल खैबर पख्तूनख्वा टाइम द पेखोर सेंटर ना नेख पनेगा ज़ेम फौजिया बुखारी और मासर मलगरतिया कई इंजीनियर अरसलान खान जी के दमन गुतुन को तासु पर टिकटॉक के खैर खैरियत सरे बे खुशहाल बे दा हमेशा इन द टोल मलगरो तासु पर दुआई और संग तासु तो पता दा च रोजाना तासु तो पर द खबरونه मंगरोडो द नह बजनो आखिरी लुस्ने मजो पूरे पदे के तासु ओ जमुंगा बेशुमार खबरें तरीके दा टेलीफोन कॉल पर जरिए बांधे वर्सरा जमुंगा दा हम यो कोशिश वी च तासु मखामख सदा से स्तर खलक रावलू दसे मेलमान रावलू چې دغینا سناس انفارمیشن موږ ته ملوشي او سناس ذکر چې دا هغه تاسو هم وکي تاسو ټول ډیره مننه چې تاسو هم سره نن هم موږ سره په سټوډیو کې ډیر خوږ درون میلمه موجود دی چې ډیر معلوماتي خبري باغی سره کیږي خود دې میلمه په جنګلو بتا سره ارسلان کوي جی بالکل مننه جی ډیر زیاته مهرباني قدرمن کتونکو څنګه تاسو ویلم کړه چې پی ټی وی نشن چې کوم د پاکستان ټلویزیون نتورک په خبر بیا په خاصه توګه مانی پر لبسه داسې ډیر ستر درانه مېلمانه دلته راولي چې څوک په خپل فیلډ کې خپوره ایکسپیرینس لري خپوره ایکسپوجر لري نن نه خبرونه چې کوم د نو دا هم د دغه کړی دا نن په خاصه توګه نن زموږ چې کوم مېلمانه دا هغه په داسې رنګ معرفي کومه چې موږ اکثر خبره کوو چې څه هم کول غواړي نو کمال ته پکې ورسه او کمال چې موږ ایجوکیشنل فیلډ کې ګورو جی نو هغه پی ایچ ډی دا نو زموږ نننې مېلمه چې دیږي هغه ډاکټر کاشف امین صاحب دی څوک چې پی ایچ ډي کړل په منیجمنت ساينسز کې تاسو خبرونه کې هر کله وایو مننه شکریا السلام علیکم استاوستا انجینیر صاحب تاسو تاسو ټول ویورز تاسو د بلنې شکریا ډیر زیاته مهرباني مننه جی اسی جی اکثر سړی خبره کوي چې مونږ وړاندې فرصت کې ویلا چې په هر یو فیلډ کې یا په هر یو د کې کمال تر رسیدل مخ ګورو زیاتره خلک د خپل سټډیز نه چاغه لګ ډیرین او هغه نم ډیر زیات تنګي ماشومان چې مونږ ګورو بیا زموږ یوت ګورو هغه رنګ دغه سمره لگاو جی د پی ایچ ډی پوری تاسو درسېدو لپاره جی جی بالکل دا خو جرنی سٹارټ شوی دا چې کم کله مونږ په نرسری کې اډمیشن اغشته او هغه نم کورستو لاړ شو نو ټول کې وډمبنه درسګه چې کم یا د مور غېږوي او د پلار تربیت وی کنه نو هغه زنه دا سلسله شروع شوی دا او تقریبا 25-26 سال په عمر کې الحمدلله ما بیا پی ایچ ڈی کمپلیټ کا په مینجمنٹ ساينسز کې نو ډېر لوی او سټرګل دی او کنټینیوس سټرګل دی مهنت دی ټول کې زیات امپورټنٹ شیز د پکې چې کنسسټنسي کنسسټنسي نه دا مراد چې کیژوال طریقې سره به کار نه کې مسلسل به یو مهنت کې او ځان ته به یو ډیفاینډ ټارګټ یک دی او هغه به په ډیلی بیسس باندې یا ویکلی بیسس باندې به هغه اچیو کې پرې دی به نه نو الټیمیټلی الله تعالی بیا تا ته ټولې لارې کولاوي منزل درته اساني او دا رنګ مونږ سره مشوي دي صحیح کاشف صاحب دا راته وایي چې ډیر خلک داسې دي چې هغه ته بنوي پتا چې دا مینجمنت ساينس چې کوم دي دا څه شی دی لکه شاند دی باندې رڼا واچوي چې مینجمنت ساينس چې کوم دي دا څه شی دی د دې فائدہ څه ده په خپل هم تاسو ته او بیا سوسایټي دا یا معاشري ته دا څه فائدہ ورکوي مینجمنت ساينس چونکه یو داسې فیلډ دی چې مونږ نوم نه ظاهره ده چې مونږ و چې مینجمنت نو که مینجمنت مونږ وګورو نو زمونږ کور زمونږ افیسز زمونږ معاشره زمونږ فنکشنز زمونږ غمونه هغه هر یو شیز مینجمنت مونږ او مینجمنت کیږي نو مینجمنت بیا د یو ساينس شکل اختیار کړی دی زمونږ کو تاسو وګورئ نو کورونه کې دنه تاسو مور پلار مشران یا تاسو خپل د کور مینجمنت یا د فنکشنز مینجمنت او دا ډیر ګران کار دی مینجمنت ډیر ګران کار نو هغه چې کوم دی نو مونږ وو چې زمونږ مشران مینجمنت ښه کوي او نارملی کورونو کې مینجمنت او مشرانو ته پاواله کړي نو کای ډیر چې کله کشرانو ته پاواله شي نو یو شی ګډوډ شي هغه ولی خدي هغه لرنینګ بای ډوینګ یو شی مسلسل کولو سره وذ دی پیسج اف ټایم از د کړي دی او هغه ډیر بهترین طریقې سره کده کور بجټ وی ک فنکشنز یا هغه ارګنایز کوي بیا دا د یو ساينس شکل اختیار کړي شو مونږ سره ساينټیفیک کیلکولیټرز راغل سافټویرز راغل ماډلز راغل مونږ دا غي په بیسس بیا ډیسیژن میکینګ کوو نو دا یو د ساينس شکل دی اختیار کړي نو مینجمنت مونږ سره آرټ هم دی او یو ساينس هم دی او د مینجمنت چې کوم اپلیکیشنز دي نو دا په دنیا کې په هر فیلډ کې دي کومه بانک والو کومه یو ان جی او والو کومه یو تعلیمي اداره والو کومه یو سرکاري اداره والو کو پرایویټ اداره والو کو یو دکان والو یو مارکیټ والو هغه هر ځای کې تاسو مینجمنت یو جاب چې کوم دی نو هغه د انسان مینجمنت دا او دا زموږ فیلډ په هر ځای کې خور دی که تاسو وګورئ بانکس کې دا مینجمنت ساينس کسان دي په یونیورسيټیز کې دي په
په پرایویټ ادارو کې دي په ګورنمنت ادارو کې دي او الته کې فارمل ایجوکیشن یې حاصل کړي او بل اړخ ته موږ وګورو آرټ والا نو یو دکاندار وي ډېر ښکلې طریقې سره دکان مینج کوي مارکیټ چلی یو وړوکی ریډۍ والی هغه خپل داسې سیټینګ کړي د خپل سبزی شو د خپل فروټس شو چې هغه منیجمنت نو هغه آرټ سره هغه شی زده کړي ډاکټر صاحب دا هم پوښتنه راځي کنه چې تاسو چې خپل کیریئر کیری کوو د پی ایچ ډي پوری جی نو موږ مثلا تاسو خبره وکړه چې انسان ټایم ټو ټایم ډیسارټ کیږي مختلف سټیجز راځي او اپریشیټ کیږي مستاینه مو ته ملاويږي په خپل کیریئر کې جی تاسو چې دا دومره زیات کنسستنسي ساتل تر د اخیره پوری جی دا هغه کم فکر او کم سوچو یا مطلب د مشرانو ډاډ وو یا تاسو هغه خپل چې کم د کیوراسيټي او تجسس وو صدا سي خبر دین وروسته وږي شي لکه زموږ زیات تر کتون کې چې بدی کې یو تم دي او هغه خلک چې هغه نوی خپل کیریئر چې کم دي ام ډیسایډ کوي نو تاسو پرنګ کشران چې کم دي یا ځوانان چې کم دي نو عام دغه لپاره انسپیریشن صحیح د ارسلان سوال سره تړلې جی ارسلان دا ورسبل سوال متړل د دې سوالم دا جواب ورکړي چې اکثر په کورونو کې میندې یا پلرونه دا خبره کوي چې زما بچي چې دي نو د ډاکټر جوړیږي یا د پایلټ جوړیږي نه تاسو دغه فیلډ په ځای باندې دا فیلډ ولې نو دا دواړه کوېسچن جواب جی دا سده چې ټول کې امپورټنٹ شیز کومګه و چې د دوران کې چې کوم دی نو هغه موټیویشن موټیویشن ډیر زیات ضروری دی هغه موټیویشن تاسو ته ډومبه تاسو د فیملی نه ملاويږي بیا سیکنډلی تاسو چې کوم اساتذه کرام دي هغه تاسو ته موټیویشن درکړي موټیویشن سره دا یا چې سړی ویني چې یاره چې دا مهنت نن ماو کو نو سبب ماته د دې دا فروټ ملاوي نو اټ موټیویټس یو فیملی کې دن نشو تاسو ته مور پلار انکریج کوي چې بچي الله درنلوي سړی جوړ کا مهنت کوا نو یو موټیویشن دی بچي چې سخت تیره کې بیا راحت یو ډاډګیره نه یا یو ډاډګیره دا رنګ سکولز کالجز یونیورسيټیز پورې مونږ راوښو نو تاسو ټیچرز مسلسل تاسو ته اډوایسز کوي او تاسو سوشل او مورال ډیولپمنٹ کوي او درته وی چې بچي دا کار کوي حالانکه هغه کوګورو دای په کار خدای چې خپل کورس سره کار ساتي خو نه زموږ ټیچرز یا موږ بذاته خود ټیچرز خپل سټوډنټس ته اډوایس کوو بچي چې خپل د مستقبل فکر وکړي نو موټیویشن ډیر زیات امپورټنٹ دی او سیلف موټیویشن هم ډیر ضروری شی دی چې خپل ځان به موټیویټ کې انر چې کوم انسان وي چې خپل ځان به موټیویټ کې داسې چې یاره فلانی کس چې دا کار کړی دی نو ولې زه هغه نه په څه کې کم یم نو چې هغه کولی شي نو وای ناٹ می زه ولې نشم کولی دا شي ستاسو موټیویټ کوي کو ګوري زموږ معاشره کې هلکه وایي زما د تره زوی چې کوم دی دا کار وکړو زما کلیګ دا وکړو زموږ پیرنټس یا زموږ مشران هم بیا مثال درکوي ګوره هغه دا محنت کړی او دا ترېنه جوړ شو نو بیا هغه خپل ځان ته یو سیلف موټیویشن دپاره یو سړی خپل ټارګیټ ایږدي چې او یاره زم چې دا وکړم نو ماته به راحته په الټیمیټلی ملاویږي او لایف به مې ښه لایف جوړ شي او الټیمیټلی objective زموږ دا و چې د دې ملک د دې قوم خدمت وکړو د پاکستان خدمت وکړو او دا مونږ هم ووینو چې واقعي صحیح معنو کې یو سوشل او ویلفیر سټیټ ته نه جوړ کړی صحیح کاشف صاحب تاسو د استاد خبره کوي یا د معلم خبره چې کله کیږي نو استاد یا ټیچر چې دی نو دا په خپل ځان کې خپل یو شخصیت دی یعنی استاد چې دی دا د شخصیت یو نوم دی تاسو دا غنئ چې زمونږ د نن سبا په دې دور کې او چې کله موږ د خپلې صوبې خبره کوو نو دلته کې داسې ادارې شته چې هلته کې واقعي داسې استادان دي داسې پروفیسرز دي چې هغې په صحیح معنو کې ماشومانو ته هغه ګایډ لاین هم ورکړي او واقعي هغې دا غواړي چې موږ ته د یو ښه فیوچر چې کوم دی هغه د میلو شي یا بس خلک خپل جاب کوي د کې اساس د کنه جی چې مونږ وګورو نو زه په دې خپل پیشه باندې ډیر پراود فیل کوم دا یو وجه دا ده چې دا پیغمبرانه پیشه ده موږ ټول پیغمبران چې کوم هغه یو معلم په تور راغلی و او د خپل چې کوم قومونو نو هغه خدمت د غرن کړي چې ته علم رسولې دي نو زمونږ هم پروفیشن د علم دی نو په دې باندې د الله تعالی طرف نه دی پروفیشن ته سپیشلی یو دعا شوی ده او نو کومه هر ځای کې وګورو نو استاد ته عزت ورکړی کیږي هغه نظر خلک ګوري او زموږ معاشره کې زموږ چونکې د پښتو ملک موږ سپیسیفیکلی تاسو کو یا پاکستان کې وګور یا کو ګلوبلی وګورو نو د استاد ډیر زیات عزت دی او دلته کې obviously زموږ پښتنو معاشره کې
پښتانه چې کوم دی استاد له ډیر زیات عزت ورکوي هغه ته هغه ته نه خپل یو مقام دی هغه مقام دی استاد وی ډیر استاد یو داسې شیز دی کنه چې داسې یو شخصیت دی چې دی به کلم جالسی نه فیل کوي د یو بل دغه نه خپل سټوډنټ نه موږ سټوډنټ چې څومره مخکې ځي نو هغه خوشحالي حالانکه کله نه کله چې کوم دی نو سټوډنټ چې کوم دی د خپل استاد نه مخکې شي هغه رنګ ما سره هم شوي دي زما ټیچر زما اوس سټوډنټس دي نو هغوی په موږ فخر کوي او زه سټیل هغوی ته وایم سر او هغه ریسپیکټ ورکوو ځکه چې موږ هغوی نه زده کړه کړې ده او مخکې پې رسېدلي وه په دې مقام ته رسېدلي وه نو د استاد هر ځای کې جي عزت او قدر شته جي بالکل ښه کاشف صاحب دا راته ووایه چې اکثر داسې وي چې یو دور راشي یو وخت راشي خلک وایي د دې سي سکوپ ته یا د دې سي ټرینډ چلیږي لکه یو فیلډ تاسو راواخلئ نو چې ګورو نو هر یو کس چې کوم دی هغه فیلډ پسې چې کله موږ د نن سبا د دور خبرو وکړو د دې وخت خبرو وکړو نو په دې کې تاسو څه ګڼئ چېرته چې ټیکنالوژي هم دومره مخ پر وړاندې تللې ده او ترقي شوې ده په ساینس کې هم تاسو څه ګڼئ چې نن سبا کم داسې څیزونه دي چې دغې سکوپ دی یا دغې ټرینډ دی یا هغه طرف ته پکار دی چې ماشومان راشي نن سبا خو دور کو موږ وګورو نو د سافټویر انجینیرینګ ډیر زیات دور دی خلک د سافټویر انجینیرینګ ته ډیر امپورټنس ورکوي ځکه چې مونږ وګورو نو دنیا ډیجیټایزیشن اړخ ته روانه ده ډیجیټایزیشن مینس زم اوس شاپینګ چې کوم دی نو آنلاین کوم آنلاین او تاسو هم دا کوئ او زموږ ټول فرینډز هم کوو نو دا آنلاین چې دا پلیټفارم موږ ته دا مارکیټ اویلیبل دی نو دا څنګه اویلیبل شوی د دې شاته هغه پروګرامینګ د سافټویر انجینیر موجود دی سیم دغه کوېسچن کې جی یو پوښتنه دا هم راځي چونکې موږ سیلف امپاورمنٹ خبره کوو په خپلو خپو درېدو اکثر خبرې اترې کوو او تاسو د بزنس فیلډ سره ریلیټډ یئ همدغه سره تړلي کوېسچن دا هم راځي چې کم زموږ یوت دی جی موږ ګورو په مارکیټ کې اوورال کمپټیشن دی که موږ په نیشنل لیول ګورو په انټرنیشنل لیول باندې ګورو همدغه سیلف امپاورمنٹ څنګه چې تاسو ویلی د سافټویر یا دغه شان نور ټیکنالوژیز چې کوم دي د هغې په ذریعه باندې جي دا ځوانان زموږ په خپلو خپلو ودرېدی شي جی بالکل په دې د دې چې دا بل ځای ته ودرېږي چاته ایگزیکټلی دا د انټرپرینورشپ سایډ ته بیا ستاسو دا کوېسچن که زه وګورم نو چې موږ ایجوکیشن دې دپاره ورکوو چې د سبا یو اداره کې به طور ملازم کار کوي خو نه ایجوکیشن داسې هم پکار دی که دې سبا په خپلو پو درېږي او خپل بزنس اسټابلیش کول غواړي نو هغه سکریچ نه دې سټارټ اخیستی شي زیرو نه هم سټارټ اخیستی شي موږ سره ډېر داسې مثالونه موجود دي که بل ګیټس والو که جیک ما والو ډېر داسې خلک پاتې شوي دي چې هغوی د زیرو نه سټارټ اخیستی دی او هغوی یو مقام حاصل کړی دی نو هغوی انټرپرینورز ترې نه جوړ شوي دي نو موږ له پکار دی چې دې اړخ ته غور وکړو نو دغه رنګ که سافټویر انجینیر هم که موږ وګورو نو شاید چې د یو اداره کې به د ضرورت نه وي به طور امپلای به طور ملازم خو دې ځان لم یو انډیپندنٹ یو سافټویر هاوس چلولی شي خلکو باندې خپل هغه سافټویر خرڅولی شي که تاسو یو مال ته لاړ شئ تاسو په موټر وی باندې ځئ نو دا ټول یو سافټویر سره کنیکټډ شیزونه دي او هغه سافټویر هغه شیزونه کوي او موږ له زندګي اسانه کړې ده دې نه علاوه موږ سره چې کوم فیلډز کې هغه زیات ان دي نو انګلیش موږ سره یو داسې نن سبا یو ایمرجنګ فیلډ دی چې ډېر خلک دې اړخ ته ځي انګلیش یو دا ایډوانټیج هر سټوډنټ ته ورکوي چې کوم انګلیش زده کړي چې دته کمپیټیټیو ایگزامز کې سی ایس ایس کې پی ایم ایس کې په دې کې دته ایډوانټیج حاصل وي ځکه چې هر یو شی کېږي نو هغه په لیکلو باندې کېږي نو د دې لیکلو سکلز ښه وي انګلیش یې ښه وي ګرامر یې ښه وي دې سره وکابلري ډېره وي نو دې لیکل چې کله کوي نو دا فایده د نورو فیلډز والو ته بیا هغه سره په مایند کې ډېر شیزونه وي خو هغه ځان ایکسپریس کولی نه شو نو انګلیش ډېر زیات نن سبا سکوپ دی کمپیټیټیو ایگزامز کې پلس دا دی انټرنیشنل لینګویج هم انټرنیشنل لینګویج دی هر ځای کې چې دا تا ته درځي نو ستا به ډیمانډ وي او کومه هیسټوریکلی لکه شاته لاړ شو نو مخکې به خلکو ویل چې یاره زما زوی به ډاکټر یا انجینیر جوړېږي اوس لږ دا ټرینډ چینج شوی دی اوس دا نه وایي خلک بیا څه خلک به دا وګورو نو وایي زما زوی به سی ایس ایس کوي نو هغه سی ایس ایس کې هم که نن سبا موږ وګورو نو هغه شانتي کریم نه راځي او دا ریسنټ فیو ایرز کې دا پاسټ فیو ایرز کې دا موږ وکتل چې وایي ډېر قابل خلک اوس دې فیلډ ته نه راځي او هغه کوټه نه مقرر کېږي یا فلفل کېږي نو هغې وجه دا ده چې خلک اوس خلکو ته پکې هغه اټریکشن په دې سیول سروسز کې نه ښکاري چې مخکې به ورته پکې کم ښکارېدل ځکه خلکو ته نور داسې ډېر چینج شو هغوی ته نور هغه فیلډز داسې ښکاره شو چې وایي وای ناټ زه دې نور فیلډز ته لاړ شم نو ډایورسفاید شو ډېر کافي ډایورسفیکیشن راغو فیلډز کې کاشف صاحب تاسو سره خبرې اترې کېږي خو که د منو کتونکو ډېرې معلوماتي خبرې روانې دي یقینا چې کوم یوت دی یا چې کوم نوی نسل دی هلکان جنکې چې کوم
کم دی وخت کې سبق وي هغې به ناست دي یقینا پروګرام نه به خوند اخلي وړه غونتې دمه اخلو بیا لږ ساعت کې راځو زه خو هم که زما مني نو عالم دې نجي ته به ښه وکړو نه زه به پولیس ته د شومه راشي څه دوی ما چې ته نه کړې تا ښایست تاجرم دی که نه زما په زړه کې نور څه نشته پاپا نشته داغونه دي زما په سینه کې پاپا عمره ته وایې که نه ته چېرته د هغې او ستا په عمر کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ځمکه او اسمان دواړه د خدای دي امیر جماله زما وړه شته د خور تپوس پکې د ځان تپوس پکې که په دې تپوس کې چا ګریوان ته ورسېدی او که سر ته جی ګرانو خوږو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی او زموږ سره په خپرونه کې میلمه موجود دي ډاکټر کاشف امین صاحب څوک چې تعلق لري د منیجمنت ساينسز سره په منیجمنت ساينسز کې هغه پی ایچ ډي کړی دا او زموږ د هغه سره ډېر معلوماتي او ډېر انفارمیټیو ډسکشن روان دي ډاکټر صاحب زما خبرې اترې چې کېدې نو یو پوښتنه پکې راځي چې ستاسو خو ټیچینګ سایډ بېشکه چې هغه ایکسپرټ یم دا هغه انګیجمنټس هم دي هغه مصروفیات هم ستاسو دي خو دې نه علاوه تاسو په خپل یونیورسيټي کې ډایریکټر کم کوالټي انهانسمنت سیل چې کوم دی دا تاسو ډایریکټر یې د دې نه علاوه بیا په مختلفو یونیورسيټیانو کې همدا یونټس پکې دي د دې یونټ په خاصه توګه څه کار دی او تاسو چې وسه پوری څومره ایکسپیرینس شوی دی هغه تاسو څه د کړل او سجست کوئ چې زموږ څومره یونیورسيټي اکیډمیا دي یا هغه په خلک چې څو په یونیورسيټیانو سره نیغ پنیغه تعلق لري منیجمنت سره ټیچینګ سره سټوډنټس دي د هغه د دې یونټ سره خاص تعلق دی او په لایف مانی دا او په ډیلی اکټیویټیز باندې د اثرات دي دا د چې چې تاسو منشن کړ چې اکیډمیک سره زما تعلق دی ما الحمدلله 3 پی ایچ ډی سپروایز کړی دي پروډوس کړی مې دي چې مارکیټ کې سرف کیا دینه علاوه تقریبا 30 ما ایم فل سټوډنټس پروډوس کړی دي چې مارکیټ کې سرف کوي سب پایپ لاین کې درا سره پی ایچ ډی او ایم فل سټوډنټ دې سره زفل قرطبه یونیورسيټي کې چې کوم دینو په ایز ا ډایریکټر کوالټي انهانسمنت سیل په تور کار کوم نو زمونږ ډایریکټر کوالټي انهانسمنت سیل ډایریکټر کیو ای سی ورته مونږ وو ان شارټ نو دا یو ډیر امپورټنت پوزیشن دی ایچ ای سی د ګایډلاینز مطابق چې کوم دی دا یو افیس په هر یونیورسيټي کې بتاوس تخکاری او ایچ ای سی دا ایکسپیکټ کوي چې یو ډایریکټر کوالټي انهانسمنت سیل چې کوم دی به زمونږ یو نماینده بنکر یو یونیورسيټي کې به هغه به مانیټرینګ کوي او کمپلاینس وکړي زمونږ د رولز اینڈ ریګولیشنز نو چې دا وایلیشنز اونې شي د رولز یا چې کوم ای ته ګایډلاینز ایچ ای سی ورکړي دي نو دا غي وایلیشن او پلس چې د کم ایجوکیشن پرووایډ کیږي نو هغه د کوالټي مینټین او ساتل شي نو دې کې دا غدي چې یونیورسيټیز کې زما هو پیرنټس تم او سټوډنټس تم دا ایڈوایس ته چې کلم اډمیشن آی یو یونیورسيټي کې علي نو هغه د دا مختلف شیزونه چک کوي چې موږ هم چک کوو به تور ډایریکټر کیو ای سی هغه دا غدي چې ایم فل پی ایچ ډی کې پروګرامر نو ا دې دا انشور کوي چې دیتا آیا باقاعده ان او سی د ایچ ای سی سایډ نه د ایم فل او د پی ایچ ډی ډیګري پروګرام ایشو شوی دا کنه دا ان او سی کني ایشو شوی نو اډمیشن دی نه اکتوبر 2013 نه کمخ کې هغه ایم فل او پی ایچ ډی ډیګري پروګرام یو یونیورسيټي کې چلی نو بیا د
د ان او سی ریکوایرمنٹ نشته دی نو دا شیزونه مختلف ټیکنیکل شیزونه دي نو دا د کوي دین علاوه لګ ریکګنیشن دی ګوري د یونیورسيټي چې آیا دا ریکګنایزډ یونیورسيټي دمو کنه د ایچ سی په لیست موجود ده کنه ګوګل باندې ډیر سمپلی تاسو چیک کړئ د ایچ سی ریکګنایزډ یونیورسيټیز نو تاسو ته به لیست راوځي دین علاوه تاسو ډیګري پروګرامز داسې دي چې هغه کیو ای سی انشور کوي چې دا غي د اکریډیټیشن ملو شي لکه انجینیرینګ مونږ والو که میډیکل ساينسز والو کمپیوټر والو که بزنس ایجوکیشن والو نو اګریکلچر ایجوکیشن والو د دې خپل کونسلز دي هغه تاسو ته یونیورسيټیز ته اکریډیټیشن ورکړي نو که یو سټوډنټ تاسو سره سلور کاله 2 کاله انګیجمنٹ وي او هغه تاسو سبق وي نو که دا غي ډیګري پروګرام اکریډیټډ نیوي فرام اټس ریسپیکټیو کونسل نو تاسو دا ډیګري بیا ضایع کیږي نو دا شیزونه د سټوډنټس مد نظر ساتي او کیو ای سیم دا مانیټرینګ کوي په یو اداره کې چې آیا موږ د پرټیکولر ډیګري پروګرام افر کوو نو د اکریډیټیشن شوی دی کیږي ان او سی میلاو دا نه د میلاو نو د دې ټولو کمپلاینس چې کوم دی او مانیټرینګ دا کیو ای سی کوي دین علاوه کیو ای سی دام کوي چې پلیجرزم ټیسټینګ کوي لکه کاپی رائټس والا که سو مقاله لیکي تھیسز لیکي نو دا غي پلیجرزم انټي پلیجرزم ټیسټ چې کوم دی هغه کیو ای سی پرفارم کوي چې آیا داسې یو کار چې هغه د بل چا پراپرټي وي یو سټوډنټ سکالر دی د خپل نوم باندې د هغه باندې ډیګري والی نو هغه انشور کوي کیو ای سی تھرو سافټویر جی دا جی یو ډېر مهم چیلنج بیا په خاصه توګه زموږ په سټوډنټس کې جی چې کوم د ریسرچ دا ټیلټ دی جی نیچرلی چې کوم ایم ایس راشي یا ایم فل راشي یا پی ایچ ډی راشي الته خو یو فورم پرووایډ شي لازمي دی چې ته به پی ایچ ډی ریسرچ کې خامخا به ته په وړاندې ځي خو نارملی کوم چې زموږ سټوډنټ د ګراس روټ لیول نه سکول نه راچوتیږي کالج نه راځي جی دا کانسپټ او ریسرچ د دې خپلو کې تعلق شته جی او د کریټیویټي اپریشیټ کول دا د وخت نه یو داسې فورم نه دی جوړول جی چې په دې لیول باندې زموږ د سټوډنټ چې کوم دی اپریشیټ شي بالکل اپریسیشن خو ډیر امپورټنٹ شیز دی او چې کوم تاسو خبرو کوي چې کانسپټ او ریسرچ حواله سره نو ډیر زیات د دیم خپلو کې تعلق دی مختلف فارمز اف ټایپس اف موږ سره ریسرچ دی اپلایډ ریسرچ دی دین علاوه بیسیک ریسرچ دی نو هغه ډیپند کوي په نیچر اف سټڈی باندې چې هغه کم قسمه سټڈی دا نو بیسیک سایت تم تاسو ریسرچ کولای شي اپلایډ سایت ته هم ریسرچ کولای شي نو مختلف دی بعض اوقات یو سړی هغه ډیګري ریکوایرمنٹ نه وي بل څه ریکوایرمنٹ نه وي هغه یو به تور انډیپندنٹ ریسرچر هم کار کولی شي نو موږ داسې کتلی کدا بلف جوړ شوی دی کدا موږ وګورو ټلیفون ایجاد شوی دی کو نور موږ دا څومره وګورو یو ماشين جوړ شوی کوم وګورو جهاز جوړ شوی دی رائټ برادران جوړ کړو ټیک نو دا ټول کوم وګورو دا ټول چې کوم نو بیسیک ریسرچ شو چې خلکو وداوت اني ډیګري دایسه ریکوایرمنٹ نو خو دای هغه یو جستجو وا ذهن کې دایسه کانسپټ او چلیدو هغه لاغي با پریکټیکل شیپ ورکو نو نن سبا موږ ګورو نو هواي جهاز زموږ پاوړاندې چې څنګه وړاندې کې موږ ګورو چې ټلیفون باندې څنګه موږ خبرې کوو میلو دور هزارو میل دور مونږه رابطه کیو خلکو سره کنیکټیویټی دا کومه لایټینګ وګورو نو مختلف قسمه ټیکنالوژي خبره کوم دا ټول چې کوم دی نو دا مونږه پاوړاندې د کې ډیولپمنٹ شوی دی نو دغه پروګرس دی ځکه اپریسیشن چې دی هغه ضروری دی ښه کاشف صاحب یو بل تاسو چې کوم دلته کې ډیر ضروری دی یقینا بشمار خلک بناسي دی وخت کې پروګرام ګوري داسې وی چې اکثر مور پلار یا مشران چې وی هغه انپړ وي فرض کا هغه سبق نه دی ویلې مخکې خپل بچی لا غواړي چې هغه د سبق وي او خو یو مقام ته دی ورسي خو اکثر داسې وی چې زمونږ دلته کې په سټوډنټس کې هغه یو کنفیوژن ضرور وي چې زما منټالیټي چې کوم دا نو هغه کوم طرف ته ده یا ما کې د دیسیز ابیلیټي شته ده خو زما مشران چې دي نو هغه ما دې طرف ته نه پریدي څه داسې ټیسټ پکار دی څه داسې هغې سره ناسته پکار ده څه داسې پکار دي چې موږ ته دا پته ولګي اکورېټ چې واقعي زموږ د ماشوم کې دا یو صلاحیت دی دله دې طرف ته تلل پکار دي چې دی خپل دا وخت یا ټایم برباد نه کړي زموږ ملک کې دومره دا شیز عام نه دی موږ یو شیز اپټیچوډ یو رجحان دی یو سټوډنټ کم اړخته دی نو کومه ویسٹ کې وګورو کنه نو البته چې کوم دی نو نرسري بلکې پری نرسري لیول نه هغه چې کوم دی نو هغه په دې اپټیچوډ باندې ګوري د چرته دی د ماشوم جھوکاو کم اړخ دی کم اړخته زیات دي نو هغه ماډل البته کامیاب دي زموږ ملک کې محاوره ده چې when in Rome
डू एज व्हाट द रोमन्स डू नो जैसा देश वैसा बेस नो पाकिस्तान के मॉडल लग मुख्तलिफ दे हमगा पेरेंट्स हमेशा दा एडवाइस की चित्तदी यो सेफर फील्ड तलाशा सेफर फील्ड ना मुराद दे कागा यो डॉक्टर जुड़ शी लेट सपोज नो आई वी कदा कदा द चरता जॉब न हुई चरता क्लिनिक बकुलाव की दौरा वाला 8-10 मरीजान राजी नो दबा कार सिलसिला बे रवान है या नो जमुगा मुल्क के खलक अगर सेफ साइड था चूंकि जमुगा इकोनॉमिकली लगुन बैकवर्ड हो जमुगा इकोनॉमी कमजोर है दा खलक कमजोर है डेवलप्ड कंट्रीज के जमुगा जिक्र न कीगी गुरबत दे पके नो खलक हमेशा दई झुकाव बिया दे अड़ती च दासी फील्ड था लेट सपोज को मुंगा योदासी फील्ड वाली च मुंगा यो आर्टिस्ट यो सड़े दे पेंटर जोड़शी नो शायद च जमुगा मुल्क के द पेंटर दुमरा कदर निश्ते या अगा बिया जान लता सु बगोरी मुख्तलिफ दग खलक बगोरी च अगा पलवई मेडल च कम दे जी नो आगे खरसोल या सर्टिफिकेट्स उस वगोल नो हालां कि अगा यो मकाम हासिल करी अगा फिर से कदर निश्ते दे दागिश नो दे वजना दा यो अलमिया द जमुगा वेस्ट की कुगुरी नो आगा खलको ता आगा माइंड की सिक्योरिटी शते दे यार द तब स्टेट च कम दे नो द तब हेल्थ मोर कई द तब नूर फैसिलिटीज बम वर कई द वेलफेयर द तब जॉब हम गुर स्टेट नो अगई बखामा खा आगे अड़त जी जका कोई एडवांसमेंट देर ज्यादा को च गई आगा खलक पागा फील्ड्स के लगूली दी च द गई एप्टीट्यूड हम पागे की ओ दाग स्कॉलर्स सही द सोसाइटी फर्क शते दे यकीनन او د خلکو د سوچ او د فکر هم خبره ده هغه کې هم فرق دی خو زما په خیال کې چې بیا تاسو په شانته چې کم استادان دي یا داسې خلک دي چې هغه د سوسایټي د لپاره ډیر سکول شي هغه یو بدلون هم راوستي شي نو ضرور په دې حواله باندې هم تاسو ضرور کارو کې دا ماته وای کاشف صاحب چې موږ اکثر چې کله مشرانو سره کینو نو مشران چې دي یا چې کم ټیچرز دي استادان دي هغه په عام توګه باندې چې کم نوې نسل دی یا چې کم یوت ته سټوډنټس دي دغه نه لک شان دي مایوس ښکاري یو خو شکایت چې کوم دی هغه دغه د موبایل یا د دې د یوز چې کوم دی نو زیاته خبره کوي تاسو څه غنئ تاسو مخامخ بشمار سټوډنټس تاسو لاس وتل څه غنئ تاسو نن هم زموږ په سټوډنټ کې یا په ماشوم کې هغه یو پوتنشل شته دی د مخکتلو هغه کامیاب کیدی شي مخکې دنیا سره قدم په قدم چلی دی شي یا تاسو ته هم لګه مایوسی ده نه جی داس زه خو د علامه اقبال په شعر باندې ډیر زیات بلیف ساتم چې नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी नो जो ډیر پور امید د خپل یوت نم ټول تاسو چې دا تاسو کې چې نن سبا څه د سټوډنټ دای چینج شو یا هغه شانته دا غي اکټیویټیز نه دي موبایل فون راغو ټول کې غټ مونږ و چې یاره دا زمونږ د معاشري تباہی اړخته خو زه دا نه بلیم کوم موبایل فون یو چاړه دا نو هغه ته یو کس په قتل کولم شي خو پاغي باندې ته سبزیم کټ کولې شي هغه کیسینګ هغه ټیکنالوژي زموږ خلک مس یوز اف د ټیکنالوژي کوي کله دې موبایل فون مونږ ډېر خو یوز وکړو نو ډیفینیټلی با د دې به مونږ ته فروټفل ریزلټ راځي مونږ کوګورو نو موبایل خلک انفارمیشن خلکو سره ډېر شو دا د دې یو پازیټیو پهلو دی هر سړی اویر دی هر قسمه شونه بیکاز اف دیس موبایل خو نالج کمه راغو نالج کمه دی نو نالج لګ پاغي کمپرمایز نه لري ډاکټر کاشف امین صاحب ډیر مننه تاسو دراتلو په لک ټایم کې تاسو ډیر مفید معلوماتي خبرې وکړلې موږ هم ډیر نالج را کوزم چې سره کتون کې دي اغه تر هم ډیر معلوماتي خبرې چې کم دي نو غوړه سي ډیر مننه تاسو قدرمنو سي قدرمنو کتون کو د وخت کې خبرونه ترتزو خبرونه بورو لاول پښتو کې به هنکو کې او دغه نه پس بیا واپس راځو تاسو چرته زې ما مو سره اوسئ